الله جل جلاله ډېر غټ فضل احسان دی چې الله کریم په دې گیا گزره دور کې چې هر طرف گمراهی ده، فساد ده، بهایي ده، مادیت دور ده، په دې کې موږ تاسو الله جل جلاله د قرآن سره، د قرآن والو سره، د اهل علم سره، د قرآن کرام سره زمونږ الله پاک جوړ راوستل او د دغه جوړ د برکته او د دغه تعلق د برکته الله پاک موږ د هغې ګمراهۍ نه بچ کړي او خپل کلام را باندې اوري، خپل کلام را باندې سناوي. الله پاک ته زموږ ضرورت نشته، ورال ورا ذات ته هغه ته د هیچا د عبادت ضرورت نشته. که څوک د الله کریم عبادت کوي د دې عبادت سره د الله پاک درجه او نو الله پاک هغه دسی لا محدود ذات دی، لا مکان ذات دی. خدای الله احسان دی چې موږ تاسو د خپل کلام لپاره قبول کړو. زما عزیزانو چې زموږ دارنګې د خپل استادانو سره، د خپل علماء کرام سره او د دې کلام پاک سره تعلق همیشه وي. یو واقع ذهن ته راغله، د روژې میاشت ده، دې کې خو ډېر زیات عبادات دي او یو قسم کې د انواراتو یو نه ختمېدو سلسله ده. لکه څنګه انسان سوچ وکړي سهار نفل دی، نفل که څوک کوي په روژه کې هغه په فرضو باندې بدلیږي، یو فرض کوي الله پاک هغه په 70 فرضونو باندې بدلی. او د پېشمني جدا فضایل دي، فرمایي څوک چې پېشمني کوي الله او د الله فرشتي په هغه باندې رحمتونه وري. بیا دارنګې د روژې جدا فضایل دي، بیا د افطاري جدا فضایل دي، بیا پکې تراوح دغه جدا فضایل دي، په تراوح کې دنه قرآن کریم دغه جدا فضایل دي. او بیا په دې کې آخري عشر راځي اعتکاف دغه جدا فضایل دي. بیا په اعتکاف په دې ورځو کې شب قدر دغه جدا فضایل دي. خیر د قرآن کریم قصه زما ذهن نه راغله. زمونږ د دارالعلوم دیوبند غټ اکابرو کې یو شخصیت تیر شو دی، حضرت مولانا قاری محمد طیب دامت برکات رحمت الله علیه، ډېره غټه هستي وه. هغه فرمایي چې یو ځلې زما پلار مولانا محمد احمد صاحب ما ته یې اواز کړو او د مرګ نه هفته یا 10 ورځې مخکې او وایي جړل خوښه زه خلوت کې ما ته اواز کړو خی وجړل. زه ویرېدم چې زما څه ګناه شوې ده، ولې دا وجړل؟ نو ما ته په یاره تپوس وکړو ولې زما څه غلطي شوې ده، څه ګناه شوی دی؟ هغه ورته وایي نه، دا وجړل مې ځکه چې زما مختصر وخت دی الله پاک ورته کشف کړی یا ورته الله پاک په زړه کې خپل بعض مرتبه الله جل جلاله د پردې نه دي، د غیب د پردې د لري کې دې ته کشف وایي. نو بیا یې ورته وایي چې زما وخت کم دی، وګوره چې کله ته زه خپل پلار چې کله زه حافظ شوم، زه خپل پلار راوغوښتلم او ما ته دا خبره وکړه چې بچیه یوازې زه ناست وم خپل پلار سره چې نن ته حافظ شوې، سبا به ته عالم شي او ستا به عزت او شهرت په دنیا کې هر څوک به درته ادب احترام سره میلاویږي. دا دنیا ستا عزتونه دي، خو د قرآن کریم چې ما په تا باندې حفظ کړلی دا مې صرف ځان لپاره حفظ کړلی، دا مې د ځان لپاره حفظ کړلی. نو حضرت قاری محمد طیب صاحب فرمایي چې زما پلار ماته وي مولانا محمد احمد صاحب او دغه پلار حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحمت الله علیه، ډېر غټ مناظر تیر شوی. نو هغه وایي مولانا محمد احمد صاحب چې زه خپل پلار یعنی د حضرت قاری محمد طیب صاحب دادا مولانا محمد قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه له زه روزانه 2 سپارې ویم او ورته بخم. هغه چې ورته یې کنه چې دا څه تا ما خپل ځان لپاره ته حافظ کړی. نو داسې زما د خبرې مقصد دا چې موږ هم دا پکار دي چې دا زموږ ضعیف والدین دي، دا زموږ استادان دي، دا زموږ تربیت کوونکي دي. موږ په ځان باندې لازم کړو چې
ګوره موږ دونه درجه راکړه زموږ څه حال و لکه څنګه چې زموږ د پښتنو عام حال که نه دغه لوپران کې ټول جوړېږي اکثریت الا ماشاءالله چېرته چند ګینې چونې هغه لکه خپل مقصد وپېژني نو ټول موږ خپلې خوا ګورو ضایع کېږي دا زموږ د استادانو او زموږ د والدینو په موږ باندې غټ احسان دی دا احسان موږ هېر نه کړو فرمایي که نه چې ټانکۍ چې ډکېږي که نه نو هغې کې اول هغه اوبه چې کوم پکې شروع کې راغلي بیا وروسته دا ډکه شي مقصد دا چې چا موږ ته قاعده ویله چا موږ ته ناظره ویله چا زموږ سره د قرآن کریم محنت کړلی کوم والدین چې موږ واړه واړه وو د خپل د ځان د پاکۍ نه وو چې ناجوړه به شو والدین به په غېږ کې واغستو او چېرته به یې بوتلل هسپتال ته به یې بوتلل زموږ د ګرمۍ او زموږ د یخنۍ خیال به ساتو نن الله دې معاف وکړي زموږ د معاشره داسې جوړه شوې ده چې ماشوم ایله لویګاړی شي نو مور پلار ته جوابونه ورکوي بدتمیزي کوي ورسره کنځلې کوي موږ تاسو ته پکار ده چې د خپل والدینو او د خپل اساتذه ته دوی د زړه نه قدر احترام وکړو با ادب باش بادشاهی کن بے ادب باش هر چه خواهی کن با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب قرآن کریم سره زموږ تعلق صرف په روزه کې نه روزانه لکه څنګه ما تاسو ته دا یو واقعه ووایي په ځان باندې لازم کو 3 سپارې خصوصا حافظان 2 سپارې هغه موږ وایو او خپل دې مشرانو ته یې بخو خپل استادانو ته چې موږ ته دا علم د څنګه اوس مثال په طور باندې ستاسو استاد قاری محمد اسلام دی د دوی استاد چې د دوی څومره استادان تېر شوي دي هغو ته او بیا چې د هغو چې کوم استادان او دا سلسله تل د نبي علیه الصلاة والسلام ته بیا جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغو ټول ته موږ دا بخو دې کې به زموږ په علم کې برکت راځي زموږ په عمر کې به برکت راځي دې خو اهتمام کوو که نه ټول انشاءالله بل د روژې میاشت ده تاسو ټول ته معلومه ده نو موږ تاسو ته پکار ده چې په دې کې موږ د اعتکاف اهتمام وکړو حضرت حاجی عبدالوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا سب سے تعلق توڑ بابا رب سے تعلق جوڑ د الله در باندې او د الله په کور کې انسان سره دغه ورکړو الله سره زموږ تعلق وشي که دنیا کې زموږ ډېر واه واه وایي که نه چې هغه طرف نه زموږ قبولیت او د هغه طرف نه زموږ د یس نه وي شوی که نه زموږ د ټول شهرت او دا واه واه دا سلامي او دا کلامي او دا عزتونه بېکار د الله کریم سره زموږ څه جوړ شي تعلق جوړ شي د الله والو سره زموږ تعلق دا تبلیغ کې تلل دا زمونږ دغه دي زمونږ محسنین دي د دې د وجې به الله کریم موږ د ګمراهۍ نه بچ کوي انشاءالله اراده کنه ده که اعتکاف انشاءالله که اعتکاف نو کم از کم سی روزه خپل کې ولګو چټیانې موږ ځای نه هر څه ګواه دی الحمدلله د الله لاک لاک احسان دی چې زمونږ کوم د طالبۍ چټیانې موږ ځای کړي نه دي یا به دوره تفسیر یا به دوره صرف نه وه یا به د تبلیغ دوره وه او یا زموږ په هغه وخت کې دغه زیات وه ټریننګونه وه دغه هغه دوره به وه او یا به پړایي وه داسې وه که نه داسې زمونږ دا عمر دی دا روان دی چې زمونږ یو چټیانې هغه ځای نه شي که چېرې موږ خپل چټیانې په کار کې نه راولو نو کم از کم قرآن کریم خو چېرته تللی نه دی قرآن کریم موږ په هره روژه کې څه کوو اورو انشاءالله د دې به هم اهتمام کوو انشاءالله بس دی دا ټوټه پوټه څه ویلې شو الله کریم دې موږ نه په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي